د په منځو لاله ابو جهل رااله نبی له سلام د مری او د گریوان نه ونیو نبی له سلام دا آیاتونه ویل اولالک فاولا ثم اولالک فاولا داتس مطلب هلاکت دی استاد لپاره بیا دی هلاکت وی بیا دی هلاکت وی بیا دی هلاکت وی دا څلور ځل په لفظ د هلاکت رااله نو دې ډیر زیات غوسش او دای به ویل لا تستطيع انت ولا ربك ان تفعل شيئا نتو نستاره به هیڅ طاقت نشله چې تاسو ما سوګي او بیا ویل والله اني لا اعز من مشى بين جبليها دې دوه غرونو په منځ کې چې څوک ګرځي د ټولو کې زه بهتریم ابو جهل دا ویل ځکه نبی عليه السلام ویل فرعون هذه الامه ابو جهل د دې امت فرعون دی نو ډیر زیات انتهایی سختی کړي و د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دې کې یو بل عجيبه واقعه رااله ابو جهل خپل مرګرو ته ویل آیا دا محمد مخړی څه معنا مونږ کوي لکه خلافه صحیح نه وایي لکه مونږ هم نسوي لکه پلان کې ټونګي والی دغه شان نو مطلب مخړی نو ویل آو مونږ کوي نو د بیا قسم خوړ زما دي قسم په لات او په عزا لئن رايته لا اتان على رقبته ولا اغفرن وجهه زما دي په لات او په عزا قسمی کما ولید زبه په دې څټ د پاس او روخه جم او دا مخ به په دې خاورو کې ککړکم یعنی د دې وجنا په عین فارا عفرا د دې معنی څه ده په خاورو کې کړواله مطلب دې چې اللهم اغفر یا رب اغفر لي اے رب ما ته بخنه وکي خو د غین په ځکه عین وین معنا څه رب اغفر لي الا ما په خاورو کې ککړ کې دا خیری دی بیا دې ته سوچ کول دي نو دمو ولا اعفرن وجهه زبې د مخ په خاورو کې ککړ نو چې په دې کې په دې خبر ورته غوسه راتله چې دی ولي سجده لګي په دې کې چا ورته ویل چې وګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم خو هغه په منځه ولال دي نو د ولید ابو جهل راغه د قسم کړو نو د قسم کړو چې زبد محمد په څټ ورخېجم او مخ به په خاور کې کړوم چې کله دی ورله خواته ورنږدې واپس رااله خلکو ته پوښتنه کوي ولی ابو جهل ول داسې شکلونه را تخکاره شو نو دې په منډه باندې رااله نو خلکو ته ای ابو الحکم څه چل دی ولی تا خو اراده کړی و چې زه به دې وهم داسې به کوم پلان کې کار وکوم ابو جهل ول ان بیني وبینه لخندق من نار زما او د محمد په منځ کې د اور یو خندق جوړ شو دغه شان وهولا واجنحه او دغه شان ته د دې سره یو hebatnak صورت جوړ شو او دغه شان ته د وزر والا اشیاء ولیدل نو دید وجنه زویر دم چې اسنه دغه ورته مرورته هغه د هولناک شیان چې کم دی رون کې شیان او د وزر والا شیان می دی ورته روان ورته ذکر پمنډر عالم نبی نبی اسلام او فرمایل و لو دنا مني کچيري د ماته نږدې شي وي لختطفه الملائکه عضوا عضوا خامہ حدب ملائکو ټوکړي ټوکړي کړي هغه د ماته نږدې شي دم قسم خړل خو زما رب هغه څه دی حفاظت کنو دا به یو بل عجيبه حالات رااله خلق نګور نه منینو چې بس داسې حالت ویني